دوهمه مسأله په دې باب کې دا ده چې آیا په میخ باندې قرباني جایز ده او کنه ده. ناول خدا خبره مونږ دا اول ذکر کړه چې قرباني په دریو نوع باندې ده. نو علامه راغب رحمه الله لیکي چې الجاموس من البقر، الجاموس من نوع البقر، چې دا میخه د غوا د نوع نه ده. نو هر کله چې په غوا باندې قرباني جایز ده نو په دې باندې هم قرباني جایز ده. خو په دې کې تر اوسه پورې چا اختلاف نه کړی. اختلاف زمونږ دلته په پېښور کې او په نورو علایقو کې کمال حدیث ورونه چې دي په هغوی کې هم د هغوی اکابرین د دې د جواز قایل دي او هغوی دا په غوا کې داخلوي. خو اوس چې کوم ځوانان راوتلي دي او میډیا ته ناست دي نو د دوی پکې اختلاف کوي او دوی په میخه باندې قرباني د نبی صلی الله علیه وسلم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثبوت نه کړي. اگر که د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د میخې ذبح نه فعلا خو نه ده شوې، نبی علیه السلام په خپله باندې نه ده کړې. خو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې په دریو نوع باندې ذبح شوې ده او قرباني شوې ده چې هغه مونږ ذکر کړې چې یوه نوع د اوښ ده، یوه نوع د غوا ده او یوه نوع د غنم د غنم او د شات ده. نو هر کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې فعلا قولا تقریرا د بکر د نوع ذبح شوې ده نو هر کله چې علامه راغب رحمه الله نور په دې باندې تصریح کړې ده چې میخه دا د غوا د نوع نه ده. نو معلومه شوله چې کومه نوع هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام ذبح کړې ده نو دا په هغه نوع کې داخله ده. نو په دې کې هم د غوا د 2 کالو شرایط هم دي او په دې باندې قرباني جایز هم ده.